ابن تیمیه رحمه الله چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مذهب د ده په باره کې ډېر قیل او قلنا دي، خو انوار الباری جلد 19 صفحه 440 په دې کې د ابن تیمیه رحمه الله یو څه تفردات را نقل کړي دي. یعنې دی حنبلي مذهب یو، لیکن د نورو حنبلیانو نه د ده یو څه تفرداتو. اول تفرد د ده دا و چې الله پاک په عرش باندې ناست او مستقر دی. دویم تفرد د ده دا و چې الله پاک په اعتبار د وزن سره د ټولې دنیا نه دروند دی. دریم تفرد یې دا و چې د ده عقیده دا وه چې الله پاک په جهت تفوق کې دی. او څلورم تفرد یې دا و چې ده به دا ویلې چې الله پاک به د قیامت په ورځ د عرش په یوه څنډه باندې تکیه لګولې وي. او پنځم تفرد یې دا و چې دی فرمایي په یو ځای کې چې د الله پاک د جسمیت نه چا انکار نه دی کړی. شپږم تفرد یې دا و چې په یو ځای کې دی لیکي چې الله پاک ته د ګوتو په ذریعه باندې اشارت حسي جایزه ده. او په بل ځای کې اووم تفرد یې دا و چې په یو ځای کې وایي چې الله پاک ته صفت د استقرار او د جلوس یعنی د کیناستلو په عرش باندې دا ثابت دی. څوک چې د دې نه منکري دی وایي هغه جهمي او جهنمي دی. په یو ځای کې لیکي چې قیامت په ورځ به الله پاک په کرسۍ باندې ناست دی. یو بله عقیده یې دا ده چې عرش قدیم بالنوع دی. او په یو بله عقیده کې دی وایي چې عالم قدیم بالنوع دی، افراد حدیث دي. یعنی یو نوع یو د نوع افراد دي، لکه انسان نوع ده، زید او عمر او بکر دی ورته افراد دي. نو د ده عقیده دا ده چې دا نوع قدیمه ده او افراد حدیث دي. حالل کې دا عقاید د اهل سنت والجماعت د نظریو نه خلاف دي. دا عقاید څه ده؟ د الموافقه جلد 2 صفحه 15 کې ذکر شوي دي. او ما درته اجمالي حواله درکړه، انوار الباری جلد 19 صفحه 440. ما ته یو چا کتاب راوړی دی، عبدالرشید شیخ صاحب مد ظله العالی، ډېر لوی شیخ الحدیث دی، الکاشف الصغیر عن عقاید ابن تیمیه. هلته په حرمینو کې ورباندې پابندي ده، خو ډېر بهترین کتاب دی او تقریبا د 2 جلده هدایو په مقدار باندې دی. ما درته اجمال پیش کړو، نور نظریو پکې د علماو مختلفې دي، البته خیر غالب و، خو دغه یو څه تفردات یو په حنبلیانو کې.